الحمد لله والصلاة لأهلها اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګري تپوس کړی چې د یو کس اعتکاف ته کېناستو د خپل پایدار چې دی د جومات د حال نه بار وباسو، اوس چې دی نو خطره ده چې د ده دا پایدار څوک پټ کړي، نو آیا دی د دې پایدار د راغستلو دپاره جومات نه بار وتی شي که نه؟ جواب داسې دی که چېرته د جومات د صحن د جومات د حال سره یو ځای و چې دی پسې بار ته وتل لازم نه چې د ده خپې په دغه حال کې راتلې او په لاس باندې د دغه صحن نه دغه خپل پایزار راغستی شو، نو ټیک ده، کنې بل کس ته پسې ولیږي او بل کس ته ورله راوالي. دویمه مسله داسې ده که چېرته یو کس د چای ډېر زیات عادي دی او بغیر د چای نه ګزاره نه کېږي او دله یو ورځ داسې راله چې کور والا وله چای رانه وړه، نو آیا دی د چای څکلو دپاره هوټل ته او یا چې دی نو کور ته چای څکلو دپاره تلی شي که نه؟ جواب داسې دی چې که چېرته ډېر سخت عادي دی او د ده بغیر د چای نه ګزاره نه کېږي، نو ګنجایش شته دی چې د چای د څکلو دپاره بار وځي، خو ښه خبره دا ده چې کور ته لاړ شي یا هوټل ته لاړ شي او د هغې ځای نه چای راوالي او راشي جومات کې وڅکي، نو دا ټیک او جایز دي. بله مسله داسې ده چې یو اعتکاف کوونکی چې دی نو د علماو د بیانونو د اورېدلو دپاره د جومات نه وتی شي که نه، چې بل جومات ته لاړ شي یا چې دی دیني مجلس ته لاړ شي یا یو بل عام ځای دی هغې ته لاړ شي د علماو د وعظ او نصیحت د اورېدلو دپاره، نو دا ټیک دی او که نه؟ نو جواب داسې دی چې د ده خو دې د جومات نه د دغې دپاره راووتو، نو اعتکاف یې مات دی، اعتکاف یې نه دی شوی، اعتکاف یې مات شوی دی. بله مسله داسې ده که چېرته یو طالب العلم چې دی نو اعتکاف ته کېناستو، نو آیا دی د سبق د اورېدلو دپاره سبق د زده کړې دپاره چې دی نو د جومات نه وتلی شي او که نه چې بل ځای ته لاړ شي د سبق د اورېدلو دپاره؟ نو جواب داسې دی که چېرته دی د سبق د اورېدلو دپاره د جومات نه راووتو، نو اعتکاف یې مات دی، اعتکاف یې نه دی شوی. یا بله مسله داسې ده چې که چېرته یو اعتکاف کوونکی په مسجد کې ناست دی د اعتکاف کوي او د کور نه غلا وشوه، ډاکوانو پې چې دی نو ډاکه واچوله او غلا یې ترې وکړه، او نو دی چې دی د رپورټ دپاره چې دی د اف آی آر دپاره تحصیل ته تللی شي او که نه؟ نو جواب داسې دی که چېرته د اف آی آر کولو دپاره تحصیل ته لاړ، نو اعتکاف یې مات دی، اعتکاف یې نه دی شوی. والله اعلم.